حاجی بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد بجلما. نو مخکې دا خبره تر شروع وته اوستا چې لکه مبتدا او خبر یعنی مسند او مسند الیه کله کله د یو قید نه بغیر ذکر وي ایت مطلق او کله کله یو قید وسره ذکر شوی نه ایت مقید وي. بیا دا قید وسره لګي نو یا خو به د مفاعل په صورت کې لګي چې هغه ذکر اول شو. بیا دویم نمبر موږ ویلو چې کله کله به دې سره نواسخ لګي چې دا نواسخ به درې سره به د دې مسند مسلمانه بدلیږي. او دریم نمبر موږ نن وایو چې کله به د دې سره شرط لګیدلی. بیا حروف شرطیه د مختلف اغراض د پر راځي. دا حروف شرطیه تاسو اذا متى كيف ايانا مزمن دا نو دا حروف شرطیه دي. نو حروف شرطیه چې د کم معنا د پر راځي نو اقا د دې معنا نه غرض ده. متا چې کړه متا د ظرف زمان د پر راځي نو په کوم ځای کې چې موږ د ظرف په باره کې تپوس کوو نو ال دغه به موږ متا راولو یا ایانه دی عظیم شان سیز د تپوس په باره کې راځي نو چې په کوم ځای کې موږ دی عظیم شان سیز په باره کې تپوس کوو ال د موږ ایانه راولو کوم ایانه یوم القیامه. پوه شو به نه یا دغه شان دی لو چې نه د شرط پر راځي دا انتفاع د دویم نه شوی ځکه چې اول نه شوی لولا علی لهلك عمر هغه پر موږ لولا راولو. دغه شان دي ادوات الشرط چې څومره هم دي او کم هر ادوات الشرط کې چې کم یو د کم غرض پر راځي چې کله مقصود موږ هغه وو یعنی کم چې د ادوات الشرط د معنی ده او دغه ادا کول د موږ مقصود دغه معنی ادا کول مقصود جو اقا حرف شرط انده براوړو لکه کیف د حالت مبارکه ته پوسه پر راځي جو کیف په پدغه کې استعمالو ایان به استعمالو کیف پوهیږي په معنی نو د ادوات الشرط ذکر چې نه دا خو لکه پورا د دې با سیندا بل کې تاسو ته په علم نه هوګي دلته زموږ دغه سره کار نشته نه دلته کې با په ادوات الشرط کې بعد درې ټکي چې دا مونږ بیانو ان لو او اذا. ان اذا او لو دا درې ټکي چې دا مونږ بیانو ځکه چې په دې کې یو د خصوصیات دي چې هغه په نورو کې نشته او د دې خصوصیات او رعایت سره چلےږي په علم البلاغت کې. دې خبره باندې پوه شئ دلته کې په ادوات الشرط کې د کوم ادوات ذکر کړي د ان اذا او د لو او دا څنګه کنه چې په دې کې د خصوصیات دي چې هغه خصوصیات په نور ادوات الشرط کې نشته او د دغه خصوصیات او رعایت سره چلےږي په علم البيان کې. پوه شئ ما ته فکر ده ما ته کتاب ته ډیر مګورئ یو دادا چې ان او اذا دا د شرط لپاره استعماليږي خو په معنی د استقبال باندې او لو چې دا راځي د شرط لپاره په زمانه ماضی کې دا به کې فرق دی. د ان اذا او د لو د دې په خپل منځ کې څه فرق دی؟ لول دا ان اذا یو طرف ته دي او لو بل طرف ته دی. نو دا ان او اذا دا دوه راځي په فعل مضارع باندې استقبال لپاره راځي استقبال د شرط لپاره راځي او دا لو چې نه دا شرط لپاره راځي خو په کومه زمانه کې په ماضی کې. پوه شو به معنی دې خبر ونته ځان پوهو ان او اذا دا سره راځي د شرط لپاره راځي خو د پس کومه زمانه کې او دا لو چې نه دا شرط لپاره راځي خو پس کې د دې وجنه د ان او د اذا خو دا په فعل مضارع راغلی او د لو خو دا ترنده راغلی فعل ماضی. دې خبره باندې پوه شئ د ان او د اذا او د لو په دې خپل منځ کې څه فرق دی چې ان او اذا د سره پر راځي د شرط پر راځي او په استقبال کې د استقبال د شرط پر راځي او د لو چې د شرط پر راځي په کومه زمانه کې د دې وجنا چې لو کله استعمال شو نو د لو سره په خواته فعل مضارع راځي ماضی به راځي او د ان او د اذا سره په خواته سره راځي. دا ځکه کنه چې موږ ته د لفظ دا پته ولګي یعنی اصل په لفظ کې دا خبره ده کنه چې لول د په لول موږ خبره په ذهن کې راشي او په ذهن کې کله راځي دا نو بیا موږ دایره پر الفاظ راوړو نو دا لو چې کله د موږ په ذهن کې راغی نو ماته په پته ولګي چې دا لو نو وروسته به څه استعمالو ماضی به استعمالو نو ماضی به ذکر راځي او د ان او د اذا لپاره وسره راځي لکه دې لپاره مثالونه الله پاک په قرآن کې ذکر کړی دي و ان یستغیثوا یغاثوا بماء کالمهل یشوي الوجوه چې دا جهنميان دو بلا الله پاک نه وبغواړي فریاد به طلب کوي نو و ان یستغیثوا بماء کچرتی دو
طلب د اوبو کو نو کچرته منګه دغه وګه د شرط معنا وکړه کچرته دو طلب د اوبو وکي یو غاثو بما اند دو فریاد رسی په وکړل شي په داسې اوبو سره کلمه لیشول وجو چې په شان د چټ په وچ راغي مخونه بسیږي نو دلته تاسو ان ولیدو چې دا ان د سره لپاره د په فعل مضارع باندې خپل شو د مضارع استقبال لپاره نه دغه شان دي د اذا لپاره مثال ذکر کړه اذا ترد الى قليل تقنا اذا ترد الى قليل تقنا نو دلګي د اذا چې د په ترد باندې استعمال شوی د ترد فعل مضارع د معنی کوم ولو شاء لهداكم اجمعين دلګي د لو چې د په شاء باندې داخل شوی او شاء چې د فعل ماضی نه دې پورته سو پوښوي دغه پوره د اوس پوره درنه واما الشرط هر چې شرط یعنی په هغه قیودات کم چې په مستند او په مستند باندې لګي نو پای کې دریم نمبر سره شرط فتقید به پس قید کول د شرط په ذریعہ سره راځي یکون للاغراض التي داوی د هغه اغراض د لپاره تؤديها معاني ادوات الشرط چې ادا کوي هغه معنی لرا ادوات الشرط یعنی ادوات الشرط کوم معنی ادا کوي هغه کوم اغراض د لپاره نه د اغراض د لپاره راځي که زمان فی متا لکه په متا کې د سمانه پرته نه د زمانه نو چې کله د زمانه مبارک زده پوس کوم نو سبا استعمالو ما و ایانا او ایانا جننا و ایانا جنن در سره پر راځي د عظیم شان خبر ته پوس لپاره والمکان فی اين او پرې د مکه که زمانه فی متا و ایانا یعنی متا او ایانا دونه د زمانه د پر راځي خدا متا د عام سيزونو ته پوسه پر راځي او ایان تلندار او عظیم شان لکه قرآن مجید کې چې کوم ځای کې عظیم شان خبره نه داري په بارے کې يسالو ایانا یوم القیامه يسالونك عن الساعه ایانا مرساها نو ایانا ينزل والمکان فی اين وانا او په اين او په انا کې تلندار مکان والا معنی تلندار پرتنا لکه موږ له اوسې په بارے کې پوس کوو موږ اين بیتوکا استاکور په کم ځای کې ده نه دلته د ظرف مکان والا معنی زما مقصود ده وحيثما او مکان چې نه په اين ان او په حيثما کې والحال في كيفما او د حال ولا معنی که ما اغسل مقصود وي نو زو بسره وړم بیا وي واستيفاء ذلك او د دې ټول راغونډول یعنی د دې ادوات شر ټول راغونډول وتحقيق الفرق بين الادوات او د دې ادوات شرط په منځ کې دا فرق یذکر فی علم النحو یذکر فی علم النحو دا دقیق په کوم علم کې وانما يفرق ها هنا بين اذ واذا ولو ودل کې صرف پر ان د اذا او د لو په منځ کې با فرق بیانېږي نور ادوات الشرط یعنی پورا ادوات الشرط دغه کول تذکرہ کول یا د ادوات الشرط په خپل منځ کې څه فرق دی نو دا د لګي نه بیانېږي صرف د دې دریو سيزونو تفصیل بیانېږي چا کم دي اولی نو دا ول جواب کوي لاختصاصها بمزايا تعد من وجوه البلاغه ځکه چې دا درې سيزونه خاص دي په داسې خصوصیاتو سره ځکه چې دا درې سيزونه خاص دي په مزايا په داسې ځانګړي خصوصیاتو سره تعد من وجوه البلاغه چې هغه شمار لګي د وجود بلاغتونه لکه په دې درې کې داسې خاصیتونه دي چې دا هغه خاصیتونو خیال ساتل کېږي په علم البلاغت کې نو درې ذکر دل کې ځکه کوي درې تفصیل ځکه کوي او چون کې د درې نه علاوه چې نور دي نو پای کې د علم البلاغت سره ډېر زیات تعلق نشته نو هغه چې کم ځای کې کم استعمالي هغه د تسویل دي وان واذا للشرط للاستقبال نو چې پرې کې دا ان اذا او د لو په منځ کې څه فرق دی نو د ان او اذا د ځوانه د شرط لپاره راځي په زمانه استقبال کې ولو للشرط في المضي او لو د شرط لپاره راځي په کوم زمانه کې والاصل نو بیا سبب وځه ان شاء الله صحیح نه